ما سره د فتاوی کبرا د امام ابن تیمیه د دې څلورم جلد دی. په دې څلورم جلد کې دی وایي ګوره تاسو ته ما وایي چې ادب چې دی که نه دا د محبت اولنۍ قرینه ده. نو د نبي علیه صلات وسلام په ادب کې او د نبي سلام په تعظیم کې د نبي علیه سلام لاسونه مبارک ولول یا تعظیم د خپل استاد د قرآن او د حدیث استاد د خپل مرشد اکمل او کامل د هغه دسلوسي یا قدم بوسي کول دا شرک نه دی، دا ادب دی، دا تعظیم دی، دا یو مستحسن او دا یو جایز عمل دی. د نبی علیه صلات وسلام تقبیل د یدین او رجلین خو پرېږده، فتاوی کبرا کې امام ابن تیمیه ذکر کړي دي چې د نبی علیه صلات وسلام حجره مبارکه خپرول، هغه جنگله مبارکه خپرول د دې څه دا څنګه عمل دی؟ دا چې دی نو په شریعت کې جایز دی که ناجایز دی؟ قلتو نو امام ابن تیمیه ذکر کوي په فتاوی کبرا کې په څلورم جلد کې د دې صفحه نمبر 378 نمبر صفحه ده. قلتو دی وایي چې یستحب تقبیل حجرة النبي صلی الله علیه وسلم، چې د نبی علیه صلات وسلام حجره مبارکه خپرول چې دی دا مستحب دی. ابن تیمیه استحبابي عمل ګرځولی دی چې دا عمل مستحب دی. د نبی علیه صلات وسلام تقبیل د حجرې چې دی نو هغه جایز دی.